الرحمن الرحیم. د خیبر ترجمان قدرمندو کتونکو السلام علیکم. سنګرخان ما او باور لرم چې روغ جوړ به یې، خوشحاله به یې. قدرمندو کتونکو ننني پروګرام کې را سره د مومن د پی کې 68 د 68 د پښتونخوا اسمبلی ام پی ای ډاکټر محمد اسرار صاحب ملمه دی. اسرار صاحب خپل پروګرام کې تستړي مشو په خیر راغلی یم. مننه، تhank you، مهرباني، thank you. اسرار صاحب د سبق ویلی دی، ام بی بی ایس یې کړی دی، ډاکټر دی، خو د هغوی سیاست ته بیا راتګ شوی دی. دغه وجه به ترې معلوموو چې څه داسې وجه وه چې هغې دې طرف ته مجبوره کړی دی. د ډاکټر صاحب د دهشتګردۍ خلاف د دې خاندان ذاتي توګه باندې ځپلی شوی دی او د دوی په والد صاحب باندې هم د ترهګرۍ اټیکس شوي دي. بیا دوی په 2024 په الیکشن کې کامیابي ترلاسه کړې ده. دغه به ته هم معلوموو چې دغه کامیابي هغه د خلکو سمپتي وه، د پاکستان تحریک انصاف هغه ووټ و، که نه د دوی هغه ذاتي په علاقه کې هغه خدمت دی، هغه انفلوئنس او هغه اثر د دغې وجه وه. د مومن کې د تعلیمي چې ډاکټر صاحب په خپله باندې ام بی بي ایس کړی دی، په مومن کې د صحت حوالې سره ایشوز دي. هاسپټل چې دي نو هغه یا شته دی او که دي نو هغه شانته کې فعال نه دي. ایجوکیشن سیکټر کې ډېر زیات مسایل دي. دغه به هم معلوموو چې د دوی څه پلانینګ دی. ډاکټر صاحب اول خو راته دا ووایي چې تاسو ام بی بي ایس کړی دی په بنیادي توګه باندې او بیا تاسو د ام بی بی ایس په دوران کې یو ډېر بریلیانټ سټوډنټ پاتې شوي یئ. عجیبه داسې محسوسېږي چې هلته کې دومره زیات محنت کړی دی، ځان هم خوړلی دی. تاسو ته پته دی چې ام بی بي ایس ډېر زیات محنت غواړي، ډېره ستړي وي. د هغې نه بعد د سیاست ته دا راتګ ستاسو څنګه وشو؟ څه سوچ مجبوره کړی چې تاسو دې خوا راشئ؟ مهرباني، مننه د ټایم د راکولو. زما اصل کې بالکل تاسو چې څنګه وویې نو سبق چونکې ضروري دی چې تاسو هر یو فیلډ ته ځئ، که انجینیر جوړېږي، که ډاکټر جوړېږي، کاري، خو بیسیکلی زه به تاسو ته وایم چې ایجوکیشن ضروري دی. او زما په خیال سره بیا تاسو چې دا کوېشن څنګه وکړو نو کوم سړی چې کوم سایډ ته تلل غواړي نو په کار دا ده چې همدغه مناسبت سره تعلیم وشي نو ښه ده. لکه پولیټیکل ساینس شته دی، نور داسې سبجیکټ شته دی. خو بهرحال زما د خپله بس سټارټ نه د ورکوټي نه دغه چې انشاءالله تعالی زه به سیاست ته هم ځم او ام بی بي ایس به کوم، اول به ډاکټري کوم، بیا به انشاءالله هغې نه بعد ځم. نو الله پاک هغه ډاکټري هم وکړه راباندې او هغې نه بعد خپل د علاقې خدمت موقع هم راله راکړله. ټیک. ډاکټر صاحب د دهشتګردۍ خلاف ستاسو خاندان، ستاسو هغه زخمونه نه تازه کوم، خو خبرې داسې دي چې بېواره خولې له راځي. ستاسو خپل خاندان په دې کې ځپلی شوی دی، شهادتونه هم ورکړي دي. ستاسو په والد صاحب ملک صوبیدار باندې اټیکس شوي دي، ځپلي شوي یې. نو دغه ستاسو چې کوم دا د الیکشن ګټل وو په دغه باندې دغه همدردي ورته تاسو کوم د دهشتګردۍ خلاف ذاتي طور باندې ځپلي شوي یئ که نه ستاسو خپل هغه اثر رسوخ په هغه علاقه کې هغه خلکو هغه خدمت و که نه د پاکستان تحریک انصاف او د عمران خان دغه نظریه وه چې هغې ستاسو کامیابي مخې ته راوړله؟ جناب داسې ده چې په زمونږ په مرجډ ایریاز کې کوم دی چې مخې ته قبایل ویل، په دې کې د هر چا خپل مطلب دا دی چې یو فیملی بیک ګراوند شته او د هغې مطابق د هغوی لږ یا ډېر، خو د هغوی پته لګي چې دومره د سره ډله ده، دومره ملګري دي. زه چونکې زه آزاد یو پیر ما الیکشن لړاو کړی دی نو زما د هغه وټ پته هم شته. 2019 کې د هغې نه پهله مې ورور as an election candidate contest کړی نو د هغې نه هم پته لګي زمونږ به ذاتي وټي خو لږ په دغه ټایم سره. زه که تاسو د ویکټري ووټ او یا دغه ټوټل ووټ زه تاسو ته وایم چې په کوم اندازه کې موږ 21,000 ووټ اخیستی دی نو دې کې به انشاءالله زما زه په خپل وینا کې نه غلطېږم چې په دې کې به زیاتر ووټ د پاکستان تحریک انصاف، د عمران خان د نظریې او زمونږ د پی ټي آی د ورکر د منډو د تړلو نتیجې. ډاکټر صاحب دغه اولني سوال طرف ته بیا زه هغې سره لینک کوم. د سیاست طرف ته راتګ څه داسې تاسو خو ووایئ چې یاره د اول نه زما داسې یو موټیویشن و چې زه به سیاست ته ځم، بیا پاکستان تحریک انصاف ته راتګ څنګه وشو؟ جی پاکستان تحریک انصاف ته راتګ خو زه تاسو ته وایم که زه
اکټیو پالیټکس ته نه راغلی هم نو پاکستان تحریک انصاف سره هم تړل شوي نظریاتي لکه بس د شروع نه دغه زمونږ اولنۍ پارټي ده او امید دره به دی چې اخري به وي د عمران خان نظریې سره بالکل عمران خان سره موږ سټوډنټ ټایم نه او د هغه سټارټ ټایم نه مطلب ټیکټ او دغه خبرې په هغه ټایم کې نه وي موږ واړو صحیح نو عمران خان سره خو چې څومره یوت و هغه موږ ټول د هغوی سره یو همداسې ده ډاکټر صاحب په مومن کې د اوورال مومن به خبره وکړم بیا به ستاسو حلقې طرف ته راشم دغه ځای کې د ایجوکیشن د سیکټر په خاص طور باندې کالج د لیول چې کوم ایجوکیشن دی یو فقدان دی یو کرایسس لفظ به استعمال کوم دوه ډیګري کالجز دی یو په یکغون کې دی او یو په لکړو کې دی آبادی روانه ده نور هم زیاتیږي نو تاسو دا نه ګڼئ چې یاره په دغه کې دا ډیګري کالجز چې دي اوس خو نن سبا د 20 هغه پروګرامونه هم شروع شو نو تاسو دا کمې نه ګڼئ د ایجوکیشن په سیکټر کې دا کالجز بالکل ګڼو جی او زه دا خبره کوم که یو ان ایجوکیټډ کس دلته راشي او هغه تیر شي او د هغه نه څوک ګیله ونه کړي نو په خپل ځای خبره ده زموږ نه پکار دی چې ګیله وکړي خو داسې ده چې سیاست د ډېرې غټې سینې کار دی ته هر یو شی چې راځي وړوکې په سکرین وینو هغه دومره خوند نه کوي بهرحال زه د خپل دغه کالجز د حوالې سره بیا چې زمونږ کالج کوم دغه زما دغه کې حلقه کې چې کوم راځي نو په هغې باندې زه د ټولو مشرانو سره مینا خان سره بار میلاو شوی یم په دې کې بیا بیس چې کله شروع کېدو نو دا موږ ورلو مطلب دا دی چې زموږ په 2-3 پیرې تګ راتګ باندې الحمدلله بیا مطلب دا دی چې هغې موږ دلته سټارټ کړو او انشاءالله چې مخې ته هم څومره کوشش یې نو موږ به کوو خو مطلب دا دی چې زه اکټیو یم په دغه کې به تګ راتګ ډاکټر صاحب یو بله مسله تاسو د مینا خان ذکر وکړو د انټر د لیول چې کوم ایلیمنټري لیول چې کوم ایجوکیشن دی په هغې کې هم اوورال پښتونخوا کې مسلې دي خو د مومند هم څه خبره به وکړم چې دغه ځای کې یو ګوس سکولز دي سکولونه هغه دي چې ملکانانو اغېستي دي په کاغذ باندې موجود دي خو د هغې بلډینګ فزیکل ایگزسټ کوي نو تنخواګانې اخلي سکول شته دی نو دویمه یو بل ایشو ده د سنګل ټیچینګ سکولز په مومندو کې داسې ډېر سکولونه زه پېژنم ستاسو حلقه کې به هم ایون نشته داسې چې هلته کې په ټول پرایمري سکول کې یو استاذ دی نو یو استاذ 15 کلاسونه او بیا په یو کلاس کې مضامین دي هغه پړاوال برډن دی هغه ماشومانو هم زه به دا ووایم چې انصاف ورسره نه کېږي نو دغې حوالې سره هم څه پلانینګ دی سیډیمنټري منسټر سره یا بل څه جی په دې کې موږ بار بار ملاو شوي یو په دې کې موږ لیټر هم کړی دی چې کم یو کس د کم ځای نه شوی دی هغه د خپل اوریجنل خپل پوزیشن ته لاړ شي هغه ځای ته دې ولیکل شي اصل کې دا د ټولو نه غټه مسله چې کومه جوړه شوې ده هغه دا دی چې زموږ لوور چې کوم دی میچنۍ او یکاونډ هغه پېښور سره ټیچ شي او زما چې کومه حلقه ده نو هغه افغانستان سره د هغې بارډرز لګېدلي دي نو زما د اپر تحصیل نه چې څومره خلک دي څومره ټیچرز دي هغه په سفارشو د مطلب دا دی که دلته ډپارټمنټ نه په درشني په هغې باندې ځان را بدل کړی دی ورته راغلي پېښور ته نه دی راغلي جي راغلي دي میچنۍ او یکاونډ او پړانګار دې سایډونو ته نو اوس هلته چې یو سکول کې د دوه استادانو ضرورت دی هلته 8-9 ټیچرز دي او زما چېرته چې 15-16 ټیچرانو ضرورت دی هلته به مشکل یو دی نو زما د اپر ټوټل ټیچران چې کوم دي هغه په لوور کې ناست دي خو زما د خپل قوم سره دا جګ او دا واده ده چې که بې وخته زه مطلب دا دی چې که زه نه وم انسان دی مړ وم یا زما سیټ نه و په دغه ځای باندې هغه خو په خپل ځای د هغې به څه ویلی نشم خو چې زه یم انشاءالله تعالی چې دا به ټوټل دا ټیچرز که دا لیډیز دي فیمیل ټیچرز دي او که میل ټیچرز دي دا به خپلو ډیوټیانو له ځي او زه بالکل ډیلي روټین کې به دې پسې لګیا یم جي ډاکټر صاحب داسې ده چې تاسو نه خلک ایکسپیکټ کوي ځکه چې یو ایجوکیټډ انسان یې هغه د روایتي سیاستدانانو په شان ته کې ستاسو خبرې خلک نه اخلي ستاسو خبرې خلک په ټرو سپیرټ کې اخلي چې همداسې به کېږي صحت حوالې سره چونکې تاسو خپله هم د دغه شعبې نه یئ تاسو ته بهتره هم پته ده چې دغه ځای کې د هسپتالونو کمی دی که هسپتالونه شته هم دی نو ډاکټر د لرې ځایونو دي یا خو ډیوټیانې نه کوي که کوي نو هغه شرط ده که ډیوټیانې نه کوي د دوایانو هم په هغې کې مسلې دي نو ستاسو حکومت ته په کې پی کې هیلث منسټر هم ستاسو دی دغې حوالې سره څه خبرې شوي دي هیلث منسټر سره بل چا سره تاسو که وګورئ نو خان صاحب هم دا وایي چې هیلث او ایجوکیشن ټیک شو دا ټول سیسټم ټیک شو
د هیلث د حوالې سره تاسو ته دا ووایم چې په ټول پاکستان کې زموږ د هیلث ډپارټمنټ چې کوم دی نو زه به دا ووایم چې هغه د ډېرو مشکلاتو سره مخ دی. هغه زموږ د ذمواریانو د وجې دی، هغه د ډپارټمنټ د کسانو د وجې دی، خو دا به هر کس مني چې مشکلات دغلته دي. زه به د خپل ډسټرکټ خبره وکړم، د دغه نه به د کلي په لیول به خبره نه کومه. زما په ډسټرکټ کې د اوسه پورې هر څه په خپل ځای باندې ده. زما په وخت کې چې کومې ذمواریان یې تاسو ته وایم چې زما په ډي ایچ کیو هسپتال غلنۍ کې په دې وخت سره صرف یو سپیشلیسټ ناست دی. نو د اوسه پورې موږ دا چغې والي چې ما ته ډاکټر نشته ډاکټر نشته. زه چې رالم ما لیسټ وکتو هر څه مې وکتل نو ته هر یو سپیشلیسټ شته، خو هغه هم هغه چل کړی په میچنۍ ولایت کې په بي ایچ یوز کې کېنولي. نو د ټوټل وارډرز کې لګیا یم انشاءالله هغه به هم ځي. د هغې نه علاوه زما په یو وسپتال کې ما زه به تاسو دا وایم چې بېشماره نومونه داسې ما راویستل چې سوپروایزران دي، هغه د 10 کالو نه په چوټۍ دی، نشته غیب دی، 18 سال نه په چوټۍ دی. ډېر داسې سیټونو والا مې راویستل چې هغوی په چوټۍ دي د اپوایمنټ د ډیټ نه تر د اوسه پورې، مطلب 15 سال یې وشو پېخلي او چې یو هسپتال کې 12 14 کسان غیب دي. بیا لیډي ډاکټرز چې کومې دي زموږ چې هلته کومې زنانه ډیت وشي او هغه راوړي هسپتال ته او د هغې پوسټمارټم وي نو تاسو وګورئ مطلب د سهاره پورې زموږ هغه لیډي هلته جنۍ پرته وي، هغې ته ورور پلار تره دا بهر ناست وي. نو دا یو بل غم دی مطلب چې ستا ځوانه لور او یا نو لیډي ډاکټرانې چې کومې دي په سفارش یې ځان را بدل کړی، دلته نو د ډایرکټر سفارش یې کړي دي، دلته یې راوستې تنخوا د هلته نه اخلي او ناست دلته دي. نو انشاءالله تعالی چې یا به ټرمینیشن یې یا په خپل ځای باندې کېږي. همداسې دا الله دې وکړي ډاکټر صاحب چې تاسو په دغه خپل دغه کې کامیاب شئ. حقیقت دا ده چې دغه یو ډېره سویر ایشو ده. بله ایشو هلته کې دا ده چې د ټسټونو چې کوم دا لیبارټریز دي د تاسو د غرنۍ د هسپتال ذکر وکړو نو هلته کې هم هغه شانته کې لیبارټریز د هغې لپاره هم کو تاسو څه وکړل چې خلکو ته انشاءالله موږ ته پرون هم میټینګ شوی، پرون زه هیلث ته لاړ یم، په دې زموږ میټینګ شوی انشاءالله چې زما به فرست پریورټي ایجوکیشن او هیلث دي. ټیک ډاکټر صاحب یو خو دا ده چې دغې نه علاوه روډونه دي که تاسو د دغه دا مین روډ کتلی وي د غلنۍ کوم تللی دی نو هغه انډر کنسټرکشن دی خو ویلی کېږي چې دا کنسټرکشن یې دی نو هغه د سټینډرډ د لیول نه دی. ګاډي پې اوړي دا کوم چې دا د لوډ ګاډي دي دغه هم یو ایشو ده. نور هم که تاسو په خپله خلقه کې به ګرځېدلي یئ سړکونو چې دینو ډېرې مسلې دي پاخه نه دي نو دغې حوالې سره هم څه پلانینګ دی؟ ګورې زه بار یوه خبره کومه، دوه قسمه پولیټیشن یو هغه پولیټیشن دی چې تا اوټ ورکو دی ورک شو ستانه بیا پسې ګرځي رابطه مشکل یا هغه مطلب دا دی چې دومره نااهلی چې ستا اواز نشي رسولی ستا حق نشي راوچتولی. یو کس دی تا راوستی دی تا اوټ ورکړی دی هغه نه ستا نه غیب دی نه ورک دی روزانه مطلب ستا په منځ کې ناست دي د هغه منډې تړلې نتهینې کوشش هم کوي خو چې څه یې نه په میدان مطلب دا دی چې خو د جب نه شي لګولی. نو زه انشاءالله چې زما علاقه به دا خبره نه کوي چې موږ یو نااهلی ام پي لېږلی چې د کوم ځای پورې مطلب دا دی زه په دغه روډ باندې ډیلي روټین کې ځم روزانه پې ځم په دویمه دریمه خو پې ځم زما رهایش بره دی نو ما ته به په هغه ځای تګ خو چونکې دا د ډېر وخت نه دغه شانته پروت او اوس موږ رانیولې زه به تاسو ته بیا هم ویم چې زما او د ټیکهدار په تلخ کلامي شوي بلکې زما اوسه شوي ټیکهدار به ما ته څه ووایي زما اوسه شوي ده چې بهی تا ته موږ په کومې طریقې سویلی دا روډ په دې طریقې سره فی الحال ته ورسوه خو د هغه ګناه دا نه وه چې مطلب 40 کروڑ لایبیلیټي وه او لایبیلیټي زما په وخت کې نه ده د مخکې نه وه نو زه به په ترتیب خو لکه زه ایکسکیوزز باندې کار نه کېږي چې زه اوس خپله خلکو له همدا ایکسکیوزز ورته کومه چې لایبیلیټي و دا وغه زما ذمواري ده انشاءالله تعالی چې هر څه طریقې کوم به پکې او خپل روډونه زموږ ګورسل ته یو بل روډ روان دی هغه هم مین روډ دی هغې به انشاءالله دغه کو دې خوا د او زموږ لور مومن ته یو بل روډ روان دی د امبارو پنډیالۍ والا سایډ ته هغه هم ضروري دی انشاءالله چې موږ وی ول ټرای اور بیسټ. ټیک ده سر دا څه تاسو ایکسکیوزز خبره وکړه نو په دې کې ستاسو ایکسکیوزز په یو بله وجه باندې هم خلکو ته اکسپټیبل دا نه دی چې ستاسو وجود کې په صوبه باندې ګورنمنټ ته وزیر اعلی ستاسو ناست دی نو تاسو به خلکه د ډېر څه ایکسپیکټیشنز انشاءالله او بله دا تاسو روایتي سیاستدانانو خبرې وکړو نو کویلې دومره کلیدي دي چې کوم ځای ته ځئ نو هلته کې کډه موجود شته دی انسانان هم الله دې نه کړي خو ورغورځېږي او ځناور هم ورغورځېږي
نو ډاکټر صاحب یو بل سوال تر اعظم د صوبې حوالې سره چې د گورننس یو ایشو ده په صوبه کې د دې نه مخکې چې دغه کوم گورنمنت د محمود خان از سی ایم او د پی ټی آی گورنمنت خو لکه خاطر ښه کار نه دی شوی حقیقت ته چې کوم دا تعمیراتي کارونه دي ار پالیسی لیول خبره نه کومه موجوده وخت چې سی ایم دی نو زه به دا ووایم چې کمپیټنټ دی انرژیټک دی کار کول غواړي خو د گورننس مسله دا موجوده ده چې دا ټول فوکس د خان په رهایی باندې دی او صوبایي صدر هم دی دغه ذمہواري ورسره ده د گورننس ایشو خو هغه ده چې کوم بهر اضلاع دي چې هغه ځای کې مازدیګر نه پس دهشتګردۍ له وجې نه خلک نشي تللی دلته کې موبایل سنیچنګ دی دا رابري ده په دې ایون په اربن پېښور کې زه خبره وکړم نو سر دغې ته په کوم نظر باندې ګوري د حکومت ناکامیابي یې ګڼئ که نه زه به تاسو ته دا ووایم جناب د پاکستان په ټیک کولو کې بهر پاکستاني خپل کردار ادا کوي دا زه صفا خبره وکړم یقین په خدای وکړئ که پاکستان داسې جوړېدی چې زه اوس ریسنټلی بهر نه راغلی یم 2-3 ملکونو کې ګرځېدم هلته د ګورنمنټ معاملات خو بیا ورسره چې کم د هغه ځای ریزیډنټس و د هغوی کومه ذمهواریانې ما وکتلې زه به تاسو ته دا ووایم چې لکه په دې کې به د سی ام څومره کومه ګناه چې اوس موږ موبایل سنیچنګ کوو ټیک شو جي دا ټیک دی جي دا ټیک دی چې زه تاسو ته خبره کوم چې دا ټیک شو جي چې پولیس د دې دپاره مطلب دغه وکړي نو ټیک ټاک بشي خو زه به تاسو ته مهرباني زه به تاسو ته یوه خبره وکړم چې که موږ دقسې کوم قانوني لیول باندې هره خبره راولو که نه نو زموږ په دهشتګردي کېږي په کار دا ده چې یو دهشتګرد ونیول شو چې هغه له دې سزا ورکړل شي چې کار هغسې نه کېږي موږ ته به هم کېغوستل شي په کار د هغې ذمهواري هغسې پوره شي موږ ته اول نه وایي دې چې نه فلانکې سړی را روان دی ډز به کېږي په کار ده چې هغه هغسې وشي نو تاسو چې کومه خبره کوئ چې پولیس دې ذمهواري وایي زه خو تاسو ته دغه وایم چې پاکستان کې هر سړي ذمهواري پوره کړه ټیک ټاک دی هر سیسټم ټیک دی خو اینی هاو تاسو چې کومه خبره وکړه نو زه دا خبره کوم چې 13 پیرم محمود خان 3 کاله ګورنمنټ کړی دی بیا د منځه تللی و ټیک شو جي اوس به هم ته زه خبره وکړم چې وفاق کې بل څوک ناست دی او موږ داسې یو زه بار بار دا یو مثال ورکوم لکه یو قلعه وي هغه د دشمن سري وي او د هغې یو مورچه تا ته حواله شوي نو موږ دا چې ته به په هغې کې دومره کوشش کوې چې ځان به ساتې چې ما پکې د شپې مړ نه کړي نو وروره زمونږ خو د دې نورو د مکس اچار ګورنمنټ دی او زمونږ سره مطلب دا دی چې په دغه مورچه کې ناست یو نو انشاءالله چې کوشش وکړو چې څومره د صوبې حالانکې ریسنټلي تاسو به کتلی چې کوم د مالي حالات اوس کوم دغه راغو نو په هغه کې ماشاءالله کې پي چې کوم چې کوم رپورټ راغلی د کې پي د ګورننس لحاظ سره کارکردګۍ لحاظ سره په ټاپ ته پاکستان کې چې کوم پوزیشن دا چې اوس د IMF چې کوم لیټسټ خبره کوي خو داسې د سر چې لکه د صوبې لپاره د ترقۍ لپاره پکار دا دي چې د وفاق او د هغې چې کوم فیډریټنګ یونټ دی صوبه ده زموږ د خپلې صوبې خبره کوم چې هغوی یو هیلث ریلیشن وي نو هله به دا کار کېږي په قسمتۍ نه دغه خلیج دی تلخۍ دي یو طرف نه بل طرف نه نو ایون چې تاسو ته به دا پته چې هغوی چې کوم دا د اسسټنټ کمیشنرز دي دا هم د خپلې خوښې دې لپاره راوستي دي چې دلته کې کوم د پولیټیکل اسټابلیشمنټ ته په کې پي کې چې د دوی کارونو کې رکاوټونه جوړ کړي نو زه تاسو سره په دې خبره کې اګري یم چې تاسو ته چیلنجز خو دغه به څه وي سلوشن څه دی لکه خلکو خو دا خلکو خو به دې نه کنوینس کېږي چې زما د وفاق سره دغه وړاندې خلک وایي چې یاره ما ور تبدیلۍ له ورکړی او تبدیلي نه راځي دریم ځل دی ورجی to be very frank زه به تاسو ته دا ووایم چې کوم خلک په دې وخت سره عمران خان له ووټ ورکوي که نه نو دا ټیک ده چې هغه دا هم نه وایي چې تاسو ماته بیخي مطلب دا دی چې کار مه کوه خو څوک چې په دې وخت سره عمران خان له ووټ ورکوي نو هغه د خپل لیډر د کوم چې د هغه MNA دی MP دی د هغه نه دا ایکسپیکټ کوي چې ته به د عمران خان سره ولاړې زموږ امانت به رسې زموږ ذمهواري به پوره کړې د هغه په منډه کې په دې وخت سره د نوي پاکستان په نظریه کې چې څومره مشکلات راځي د هغې به ډټ کې مقابله کې او د ټولو نه غټه خبره دا ده چې ته به په دې وخت کې
زما ډسټریکټ لیډ کې د دغه ازادۍ په جنګ کې ټول نه پیله خبره خو دا ده چې د عمران خان په دغه کې چا اوټ ورکړی دی په نظریه کې نو دا ذمواري به ورته د ټول نه پیله